الرحمن الرحیم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا دریم نمبر حدیث مبارک دے 1703 نمبر. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، دا حدیث زمونږ استاد سردار سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے. چانا روایت دے؟ اللہ پاک دے راضی شي، اللہ پاک دے د خپل ځان نه راضی کی، اللہ پاک دے زما ستاسو د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکی. قال حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی، من اکلت ثومن، چا چې اوږه وخوړه او بسولن یا پیاز یې وخوړو، فلیعتزلنا، نو زمونږ نه دې لرې اوسي، زمونږ نه دې لرې اوسي. او فلیعتزل مسجدنا، یا داسې وفرمایل زمونږ د جومات نه دې لرې اوسیږي. متفق علیہ، دا حدیث متفق علیہ دے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری شریف کی کتاب الاذان باب ما جاء فی الثوم والبصل والکراس دی کی ذکر کرے دے. صحیح مسلم شریف کے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب المساجد باب نہی عن اکل ثوما او بصلا، باب نہا من اکل ثوما او بصلا. وفي روایت لمسلم، او در مسلم شریف په یو بل روایت کې دی، من اکل البصل، نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې چا پیاز وخوړو، والثوم اوږه وخوړه، والکراس او ګندانه وخوړه، فلا یقربن مسجدنا، هغه د زمونږ د مسلمانانو جومات ته نږدې نه راځي. فإن الملائکة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ځکه چې فرشتو تم د هغه سیزونو نه تکلیف کیږي د کومو سیزونو نه چې بني آدمانو انسانانو ته تکلیف کیږي. مطلب څنګه چې بد بوی نه، خراب وږمې نه او خراب بین نه انسانانو ته تکلیف کیږي، دغه شانتي ملائکو ته تکلیف کیږي، بلکې ملائکو ته د انسانانو نه زیات تکلیف کیږي، که ملائکی نورانی مخلوق دی پاک صاف. بیا ملائکو نه مراد هغه ملائکی دي کوم چې د عبادت ځایونو ته راځي، دین هغه ملائکه مراد نه دي چې کومې هر وخت انسان سره د حفاظت د پاره وي. او په معرف القرآن تفسیر کې مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکلی دي چې دې حکم کې د پیاز اوږه ګندانه کومونه چې خراب بوی نه خیږي، د دې په حکم کې سګرټ هم دی، چیلم هم دی، تماکم دی، پان، د خاورو تیل، دا ټول په دې کې داخل دي چې کومونه خراب بوی خیږي. فقها فرمایي وی چې کوم کس نه خراب بوی خیږي جمعات کې او هغه نه خلکو ته تکلیف کیږي، وی د مسجد نه ویستل لازمي دي، تر دې پورې که په ډنګه ډولۍ سړی ونیسي، لاس او خپونه وباسي، خو د سر او د ګیرې ویښتونه به نه نیسي. دا د کتاب خبرې د رښتیو چا پورې لیو نشئ، دا یو جنګ بلا پاتې او بلا شوزونه هم جګړې او دښمنۍ جوړې کړي. تاسو وایئ چې ولې مسله ده ورېږه عمل پې کومه، نورو باندې لږ عمل وکړو، چوستي باندې عمل کوي. خو د دې خبرې مطلب دا چې موږ به په خپله بوی سره نه ځو. او ګوره ما تاسو ته تېره ورځ هم ویلي، یو د دې د ظاهري څیزونو بوی دی که نه، لکه اوږه شوه، پیاز شو، ګندانه شوه، نسوار شوه، او یو د سړي خوی داسې وي چې هغه خرابې ډډوزې ته خیږي، خوی اخلاق خصلت نه دی، ادامره خرابي د کبر وي، په لویه تنه سړی رټي جومات کې بد اخلاقی، مشرانو به ویل خولې پورې سپی تړلی، نو چې جومات ته راځو موږ مخکې دا خبره ویلې وه ځان به ګونګو. ګونګول دا مطلب چې کوشش به داسې کوو چې فضول خبره ونه کړو. موږ او تاسو چې کومه یوه نیمه مسله زده کړي وه هغه یې چاته ښایو، وا 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 زمونږ خو د مسلې د ښودلو طریقه هم څه بل شانتې ده که نه، ډډه به مې وایلې او بل ته یې هم راشه دلې زه تا ته مسله کوم، دا خوی نه دی، خصلت خو نه دی. ادب، احترام، اکرام سره، مینې سره، محبت سره، دا اوس دور خو نه دی. او بیا خصوصا مونږ پښتنو له
دا خو به ډېر په نرمۍ باندې په مینه باندې په محبت باندې به د دین مسله کې مخکې به پې عمل نه کوي، صرف به ګناهګار وي، فاسق به وي، دوزخي به وي، جهنمي به وي. او که زه ورته د دین مسله وکړم، حدیث ورته ووایم، آیت ورته ووایم او داسې زما لب و لهجه لږه بوی نه کوي، خراب وي، نو کېدای شي چې هغه انکاري نه شي. یقین وکړه نن خپل بچي ته هم چې د دین مسله کې ډېره په مینه به کې، دا خو ما تاسو ته ډېر بار بار وویل، کشرانو سره به هم ډېر د اکرام والا لار اختیارې، د مینې، د محبت، د شفقت والا، د سختۍ دور نه دی. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. د جنازې مونځ هم ویلو، 3 تکبیره شوي دي. 4م تکبیر نه مخکې دعا ویل کېږي. بالغ مړی دی، اللهم اغفر لحینا و میتنا. معنی څه ده؟ اللهم اغفر، اے الله مغفرت وکړه، بخښنه وکړه، لحینا زمونږ مسلمانانو ژوندو ته، و میتنا او زمونږ مسلمانانو مړو ته. یعنی معنی دا زمونږ مسلمانان ژوندي مو بخښه یا الله، او مړي مو بخښه. آمین. اللهم اغفر لحینا و میتنا، یا الله زمونږ ژوندي او مړي وبخښه. وصلی الله تعالی علی خیر رحمتک یا رحمن.